الرحمن الرحيم. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. دا هم د مخکنی حدیث تتمه ده. فرق صرف دا ده چې مخکنی حدیث سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ د سیدہ عائشہ نه نقل کړو، او دا تتمه هغې د سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ په سند نقل کړې ده. ترقیم جدا ده حدیث کتابونو کې، لیکن حقیقتاً دا د مخکنی حدیث د کم تعلق چې د حدیث د وحی د شروع سره دا د هغې تتمه ده. هغې حدیث کې دا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویرید او سیدہ خدیجه ته وفرمایل چې ما پټ کې زملونی. بیا هغې پټ که لږ چې ښه شو، تقویت یې لږ ښه شو، نو بیا هغې ورقه بن نوفل لبوتو او هغه خبرې وشوې کومې چې تاسو لوستي دي. بیا څه زمانې دپاره فطر الوحی هلته ما ویلو حدیث کې ورسره شته دی چې فطر الوحی څه زمانې دپاره وحی منقطع شوه، فی تی او ری کټ کېدو ته وایي. فطر الوحی وحی کټ شو. دې میانځ میانځ کې یو بله خبره ده، هغه خبره صحیح بخاری کې شته دی، لیکن د هغې دپاره امام بخاری څه سند نه یې لیکلی. خبره صحیح اوري خلک صحیح زده کوي. د هرې خبرې دپاره سند پکار وي چې امام بخاری دا خبره چا نه اورېدلې ده، هغه د چا نه اورېدلې ده، هغه د چا نه اورېدلې ده، هغه د چا نه اورېدلې ده، تر دې چې خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسي یا صحابي ته ورسي. خو صحیح بخاری کې بعضې داسې څیزونه دي چې د هغې دپاره امام بخاري رحمه الله سند نه دی لیکلی. نو چې کله یې سند نه یې لیکلی نو صحیح روش دا دی چې هغه حدیث نه دی. یو خبره ده، اوس امام بخاري زموږ د زمانې نه دی چې موږ د هغه نه تپوس وکړو چې حضرت د دې خبرې څه مقصد دی، یا دا خبره چې کومه تاسو بلا سند لیکئ دا ولې م لیکلې ده. د چا ذهن کې چې دا خبرې نه وي نو هغه بیا کار یې خراب شي. دغه شان روایتونو ته تعلیقات وایي، او محدثین چې کله داسې بلا سند خبره ولیکي نو هغې ولیکي چې رواه البخاري تعلیقا. امام بخاری دا روایت تعلیقا نقل کړی دی، یعنې سند یې وله نه یې لیکلی. خو چې کله یې سند نه یې لیکلی نو د هغې خبرې څه حیثیت نشته. د دین په باب کې که لوی نه لوی سړي هغه څه خبره کوي نو هغه به سند بیانوي د هغې. دا اوس دې زمانه کې یو بدماشي ده، سړی وي دا خبره کوم او څوک دې غلطه ثابته کړي، دا بدماشي ده، دا دین نه دی. په دین کې که امام بخاری دی او که امام مسلم دی او که بل دی او که بل دی، خو چې کله هغې د خپلې خبرې سند نه یې لیکلی نو هغې ته هېڅوک عالم التفات نه کوي. دوه خبرې دي داسې چې قابل اعتراض دي د خلکو لپاره. یو دا دی چې کله وحی بند شوه نو هغه روایت کې کوم چې تعلیقا ذکر دی د امام بخاری او د زهري په منځ کې د هغې سند نشته، نو په کې دا لیکلي چې روزانه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خفه او غر ته به ته د ځان د راغورځولو کوشش به یې کوو. دا روایت صحیح نه دی.
په دې صحیح نه دی چې امام بخاري د دې دپاره څه سند نه دی لیکلی چې سند یې نه یې لیکلی بس دا عامه خبره ده موږ په داسې روایتونو اعتماد نه کوو چې د هغې سند نه وي داسې وروسته یو بله خبره به امام بخاري لیکي کتاب التفسیر کې چې عبدالله ابن عباس فرمایل عیسیٰ علیہ السلام په باره کې چې کوم راځي جمله چې انی متوفی کا زتا پورا اغستون کې هم عبدالله ابن عباس په فرمایل د دې معنا ده مړ کوونکی هم تا لره ممیتو کا زمونږ د ملک داسې خلق دی چې د ممیتو که نه هغې استدلال کوي قادیانان چې ممیتو که دا معنا ده چې عیسی علیه السلام مړ دی وی دا چا وي دا بخاري لیکلی وی بخاري والله سند لیکلی دی دی وغلی شي دیو سند نشته چې سند یې نشته او د خبرې هېڅ حیثیت نشته زمونږ خلک صحیح خبره نه کوي نه خپل کتاب ګوري عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما ته د دې خبرې نسبت غلط دی په دې وجه غلط دی چې امام بخاري د دې سند نه یې لیکلی د امام بخاري او د عبدالله ابن عباس په منځ کې کم سے کم 78 راویان پکار دي اسوک دي امام بخاري نه یې نقل کړي د دې وجه نه د دې خبرې څه حیثیت نشته نو هغه دی چې د لومبني روایت پورې خان دي او د هغې بل نه استدلال کوي پاگلان دي او څه داسې دي چې هغې د بل لومبني باره کې خو څه نه وي او البته هغه دویم نه استدلال کوي دا دواړه غلطه کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې یو سړی څه وایي نو پکار دا دی چې هغه سره د هغې سند موجود وي او هغه په دې هم پوهیږي چې دا سند صحیح دی دا کومې بې قاعدګۍ چې زموږ زمانه کې دي دا غلط دي سراسر یو عامي سړی به یې پاوسي یو کتاب به لاس کي او به وایي دې کې حدیث لیکلی وی دې کې لیکلی خو ته به پوهېږې ذمه داري دا ده چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مونږ نسبت د څه کار کوو د څه خبرې کوو د هغې سند پکار ده ولې دا دین شو پیغمبر ته چې د یو څیز نسبت کېږي دا دین دی اوس که هغه نسبت صحیح شوی دی د دلیل په بنیاد شوی دی نو په الله او په رسول رښتیا ویلی شوي دي ټیک ده خو که د هغې څه بنیاد نه نو دا په الله هم دروغ شو او په رسول الله هم دروغ شو دا سړی د ثواب په ځای عذاب ګټي په دې وجه د حدیث بیان دا د هر چا کار نه دی دا د هغه چا کار نه چا صرف مشکات ویلي امیان په کم شمیر کړي چې هغې راځي او حدیث بیانوي خلکو ته نو دې ته خیال کول پکار دي دا دومره ګران څیز دی چې صحیح بخاري کې به روایت راځي خلک په دې نه پوهېږي چې دا قابل قبول دی که قابل قبول نه دی هغه روایت قابل قبول وي چې د هغې سند موجود وي او د هغې هغه سند صحیح هم وي نو بارکیف دا تنبیه ضروری وه د هغې وجه دا ده چې صحیح بخاري کې دا روایت شته دی وحی څومره موده نه وه فطر الوحی دالته هم خلکو بلا باخې لزولي دي څوک وایي 14 میاشتې او څوک وایي 14 میاشتې او څوک وایي 6 کاله دا نه لګیا دي سیدنا عبدالله ابن عباس فرمایي یو څو ورځې وحی بنده شوې وه کومه وحی یو د جبرائیل هغه سره تلل راتللو او د الله او د هغه په میانځ کې ربط و هغه نو بند شوی د قرآن راتلل بند شوي یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل شو دا حادثه چې کومه راغلې دا حادثه منې هغه کار چې هغه نوی شوی دی حادث نوي ته وایي حادثه دې ته نه وایي چې بس جنګ وشه چېرته کې دا خو پښتو کې اردو کې ورته دغه وایي حادثه منې یو نوی کار یعنی وحی چې کوم نزول شوی دی رسول الله وسلم ته د هغې ډېر سخت اثر و په رسول الله وسلم په دې وجه محدثین وایي دا ممکن نه ده چې جبریل د ګندې روزانه په څه نه څه شکل کې نه راغلی هغه له تسلی دپاره و دا زیات نه زیات یو څو ورځې وې 10 ورځې به وې زیات نه زیات فطر الوحی وحی بنده شوه یعنی قرآن بیا نه راته جابر بن عبدالله انصاری
حدیث بیانو د فترت وحی. فترت من انقطاع چې کله دا وحی بند وه او د هغې حالات بیانول. فقال فی حدیثه هغه خپل حدیث کې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بین انا امشي دغه له شل ورځې تېرېدې وحی نه راتله یو ځل یې زه روان وم بین انا امشي سمعت صوتا من السماء چې ما واورېد آواز د برې طرف نه یو آسماني آواز مې واورېد. فرفعت بصري نو ما برو کتل نظر مې بره کړ سترګې مې بره کړې. فإذا الملك الذي جاءني بحرا نو ناڅاپه مې ولید چې هغه ملک هغه فرشته چې هغه حرا کې راغلی و ما ته جالس علی کرسي ناستو په کرسی باندې بین السماء والارض او کرسی چې وه د اسمان او د ځمکې په منځ کې وه. آویزان کرسی نه ځمکې سره لګېدلې نه اسمان سره لګېدلې. د الله قدرتونه دي. دا ټول څیزونه فضا کې وانډه دي. ځمکه هم فضا کې وانډه ده. ځمکه یې پسې شي یخې نه پیسې نه دی اسمان یې پسې شي یخې دی پیسې نه دی. دا خو الله قدرتونه ښیي خپل چې تاسو ته د سهارې ضرورت دی تاسو ته د ځمکې ضرورت دی لیکن ځمکه الله پسې څیز نه دی یخې او ګران شی نه دی. نور ستوري سپوږمۍ دا ټول پسې څیزونه دي براته. قرآن خو فرمایي دا ټول فضا کې ګرځي کل فی فلک یسبحون او ټول په خپل فلک کې او په خپل مدار کې چکر وایي. نور ستوري سپوږمۍ دا ټول ګرځي. خلکو ته دا ګران کار ښکاري ښه چې څنګه چې کرسی په هوا کې ولاړه وه ستا ځمکه څنګه ولاړه. حدیث سره چې د خلقو نالګي راشي که نه او اعتراض کوي یو سړی نو د هغه ټول دماغ بیا برباد شي. څه وایي نو چې څنګه چې کرسی ودرېږي وایي دا انور څنګه فضا کې ګرځي. کم رب چې انور ودرولی شي انور ټینګولی شي اسمان ټینګولی شي ځمکه ټینګولی شي نو هغه د جبریل کرسی هم ټینګولی شي. د الله په قدرت کې چا څه شک دی. پکار دا چې یو طالب علم ولګي او قرآن کې چې کوم ځای کې قادرون او قدیرون جمع لیکلی دی که چې دا ټول جمع کړي چې الله قدیر دی دا کتلی نه چې اکثر و بیشتر آیتونه آخر کې راځي چې ان الله علی کل شیء قدیر. قرآن وای نه په دې نه پوهېږي چې دا د الله قدرت دی او د الله قدرت د هغې څه انتها نشته دی. الله په هر څیز ښه قدرت لرونکی دی. فرعبت منه دلته اصلي شکل کې دی. لومړی چې کوم لیدلو ملاقاتو په غار حرا کې ناغم جبرائیل سره اصلي شکل کې ملاقات دلته هم اصلي شکل کې ملاقات. نور حالاتو کې چې به کله راته نو بیا به چېرته کې د یو صحابي شکل کې راته او یو ځل داسې شوي دي چې د بانډچي شکل کې راغلی. د جبریل ملاقاتونه به ډېر کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. خدا دوه درې ځله خپل اصلي شکل کې لیږلی یو غار حرا کې یو دا او دریم د معراج په شپه باندې. دا صحیح اسانیدو سره ثابت دي. باقی اصلي شکل کې لیدلو کې اختلاف شته دی. خدا درې ځله خو یقیني ثابت پدې دي چې قرآن او حدیث کې قرآن کې اشارات دي او حدیث کې د هغې وضاحتونه دي. فرعبت منه نو زه د هغه نه ویرېدم. دا په دویم ځل یېرېدل دي. فرجعت نو زه واپس رالم فقلت زملوني نو ما ویل ما پټ کړه. فانزل الله تعالی یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستکثر. دا وحی شروع شو. ادثار ذمہ داری ته وایي. ادثار وزن اچولو ته وایي. یا ایها المدثر مزمل دې خو یو مفهوم دغه دی بېشک حالاتو سره متعلق چې تا څادر اچولی دی نو ته پاسه. لیکن یو دی کې دویمه معنی ده هغه دا چې زمیل اصل کې هغه پیټې ته وایي چې هغه مونږ په څاروي باندې واچوو
یو غاړې ته چې کوم بوجي ناغه شان بوج بل طرف ته وي. نو مزمل منې بوج پورته کوونکي په تاسو ذمہ داری راځي. دلته وی یا ایها المدثر، مدثر ادثار پټېدونکی، اے پټېدونکیا پتا ذمہ داری راغلی دي هغې کې ته پټ شوی، ذمہ دارو پټ کړی. قوم فانذر، ستا کار اوس دي پاسه او انذار وکړه. انذار دی ته وایي چې یو سړی یو سړي ته خبر وکړي په دې بنیاد باندې چې د یو څیز د ښه او د بد انجام نه خبر کړي، د همدردۍ په بنیاد. دې ته وایي انذار. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قوم سره مینه ده، محبت دی، په دې وجه باندې هغه ته نذیر وایي. یره ورکوونکی نه، یرې ورکوونکی د خو مخوف وایي. خوف او انذار کې فرق دی. خوف یرې ته وایي او انذار منې د همدردۍ په بنیاد یو سړی پوه کا چې دا ته کوم ګناه کې د انجام خراب دی، او چې کومه نیکي ته وکړې نو د هغې انجام به بهتري، دې ته وایي انذار. دې لپاره غالبا نورو ژبو کې مناسب لفظ نشته دی چې ته مونږ ترجمه ووایو. بعضې خلقو د دې تنبیه معنی لیکلې د هغه لږه نسبتا ښه ده، د یرې نه ښه ده. قوم فانذر پاسه تنبیه ورکا، خلق خبر کا چې ستاسو د نیکو او د بدو اعمالو، د شرکیاتو، د کفریاتو او د بد اخلاقو بد انجام بسئ. وربک فکبر، د خپل رب بڑائی بیانوه. وثیابک فطهر، خپل جامې پاکې ساته، خپل دامن پاکې ساته. هلته محدثین ګڼې معنی گئی چې ثیابک فقصر، کپڑے وړې جوړې کا، لباس داسې اخله چې ورکوټي ځمکه باندې نشي راښکې. لکه د عربو رواج دا و چې ای به لباس کم اغوستو نو به اکثر هغې پسې راښکلی کېدو او دا به د لویې علامت ګڼلی کېدو. جمعې روز باندې ما د تکبر باندې بحث کړی دی، د هغې رواج و. الله خپل رسول ته وایي چې نه، ثیابک فطهر من ثیابک فقصر، پاکې ساته. پاک ساتلو دا مطلب چې لباس ورکوټې جوړول خو نه ولته، عرب به جامې تیار اغوستې، هلته کې صنعت و حرفت نه و، دا غیر څه تیار و. دا څنګه چې اوس هر څه د بار نه ځي، پخوا نه هم همداسې تلل. ډېر کم خلقو چې هغې له ګنډونه منډونه دا قسمه څیزونه ورتلل، یا کپړه مپړه به و هغې سره. عام حالاتو کې د هغې هر څیز به د بار نه راتلل. وادن غیر ذی زرع دی، خپل فصل پکې نه کېږي. اوس خو خلکو آیې طرف ته توجه کړې ده، خو بهر کیف هغې زمانه کې دا څیزونه نه وو. یا فطاهر، خپل لباس پاک ساته، دا مطلب چې خپل لمن پاک ساته، پاک دامن یې. والرجز فهجر وثیابک فطاهر والرجز فهجر، رجز پلیته، شرک، ټولې پلیته فهجر پرېږده. ولا تمنن تستکثر، او چا سره چې ښېګړه کوي نه په دې بنیاد مه کوه چې سبا ته ډېره غواړې. دا ګوره د اخلاقو تعلیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، د توحید تعلیم دی چې دا کار وکړه، دا کار وکړه، دا کار وکړه. نو وحی چې کومه مخکې نازله شوې وه شروع شو، بیا یې بندش شروع شو، نه یې پسې هدایت کریم راغی. فحمی الوحی وتتابعا، حمیه حما اصل کې تبې ته وایي ګرمېدل. مونږ وایو جنګ تود شوی دی. څنګه تود شوی دی؟ اور ورته چا اچولی، تیزي پکې راشي نو هغې ته وایي حمیه. باران تیز شي نو باران به څنګه تیز دی او څنګه به ګرمېږي، خو زر زر ورېږي نو خلک وایي تیز دی. فحمی الوحی څه معنی ده؟ وحی ګرمه شوه. مطلب دا دی چې د وحی په نزول کې تیزی راله. وتتابع، او متواتر وحی بیا شروع شو. نو بهر کې دی کې خو تاریخ نه بیانوي د ټول قرآن، د
د ټولې وحی خو بار کې بنیادونه ښیي موږ ته چې قرآن مجید د هغې نزول څنګه شروع شو. څه تفصیل د دې رستني حدیث کې راځي، خو دې کې د کتاب الایمان سره تعلق هغه دا دی چې دا باعث سوزونه چې زمونږ د خلکو خیال لای چې دا اعمال دي، منځ کې هغه ایمانی اعمال دي، یعنی انذار کول، ترغیب ورکول، تنبیه ورکول، ځان د ګناه نه ساتل، لباس پاک ساتل، دارنګې د شرک نه ځان پاک ساتل، دا د ایمان تقاضي دي. د ایمان په تقاضو باندې چې سړی عمل وکړي نه هغې دی مؤمني، د ایمان په تقاضا چې عمل نه کړي نو بیا کار خرابي. اقول قولي هذا استغفر الله.